اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم. چونکہ دی بنی اسرائیل بندی دی انعاماتو ذکر دا پنز انعاماتو ذکر وشلو دا شپیگم انعام ذکر دا کسا دسی وشولا چه موسیٰ علیہ السلام کلا کوی تور نا تورات روڑلو او دا خلقو تیویلو چه علا پوک موتا دا تورات رکڑیا چونکہ اغون غلطی شیوا عبادتی کڑو دیسکی اخ پا بداری کی زکم خالق علا پوک چه وربنی مڑولو اغای قتل کرلو وربنی موسیٰ علیہ السلام بیا کتاب تروڑلو چه علا پوک دا کتاب موتا رکڑیا تورات لہذا تو سو دی تورات بنی عمل وکے بعضی گستاخ دسی خالقو څه هغه دا ورته ویلو څه یعنی ضعیف الایمان ولکم کسونو دا مو څنګه ومنو صدا دی الله تعالی حکم یعنی الله تعالی کتاب د موږ دا نه منو څو پرې زمو الله تعالی خپل باندې قتل نه وي الله په موږ دا خبره کړی نه وي دا خبره موږ نشو منله ویلي صدیقي سخت خبرې دی الله تعالی د مشکل کور حکم کوي نه لکه نه سبا کوم مسلمانان دی په دې دور کې هم هغه دای څو قرآن پاک جی هغه زمانه سره تعلق لرلو د صحابه کرامو زمانه سره ازونه کې دی باندې عمل کېدل اوس دا جدید دور دا او ترقی یافته زمانہ ده دی باندې عمل کول مشکل دي نن سبا هم په دې دور کې دا خلک دا نه خبرې کوي. نو موسی علیہ السلام څخه خپل قوم ته دا خبره وکړه هغه د زموږ د الله په مخ مخ وای مو بیالو مو ته په خبرې باندې یقین نشو کولا. نو موسی علیہ السلام خپل قوم نه اویا کسون څخه نیک بزرګونو ځون سره کوی تور ته بود لرو او په خپل غیګونو باندې الله تعالی دا خبره اوریدله تعالی جل شانو ته فرمایي بالکل دا کتاب مودرسته ولدا بیا هغه مطمئن نشورو هغه د مطلبا وکړه نه مو الله تعالی قتل غوړو دا خو یو आवाज د مو وردلو الله تعالی زمو مخ قتل نه وي نو مو دا خبر نه مونو نو الله تعالی یو زور تیز سره आवाज باندې وکړلو که تاندر आवाज وی کنه دې وجه الله پاک هغه هلو کړلو. نو چونکی موسی علیہ السلام سره دې خبرې فکر شولو څنګه زوس واپس دا خلک نشولو نو دا خلک به سره موسی علیہ السلام د قوم ول خلک وبسلو چال کې وځو کې مړ کړلو بیا راځل شون د سورګو سیاله ته دار شم دي که خلک به مو باندې دایل زوم رړی نو الا پوکو دي ځون کې دغه خبره طرف ته اشاره ده. وَإِذْ قُلْتُمْ او یاد کې هغه وخت څه کله تو سویلو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمنا مخ ایمان نه وروړو مخ یقین نشو ستل الله کا پتو بني حتا تر دې پری نر الله سمو ګورو الا پوکو جهرتن مخ مو بالکل مخ ګورو الا پوکو مو بالا دا خبره عمر سو الله په مو دا خبره وکي ځکه کتاب دی مو کتاب د حق ته سجدا اله به منو ورناسی نشو منلا نه الله جل شنو بدی خبره بني دا ګوستا خلق فاخذتكم الصاعقه بیا مو ونی ولې توسو صاعقه په یو تیز او سره د تاندر اواز مدر باندې وکړلو او به مو توسو ونی ولې نه مطلب مړ مکړلې وانتم تنظرون او حال لا د توسو یو بل کترو یعنی کوم خلکو څه دا خبر وکړه چې مت الله پاک زما مخ مخ وخی الله پاک یو تیز اواز باندې وکړلو خلک مړ کړلو او کوم خلکو د مطلبانو کړي هغه د خلک کتلو چې الله پاک د مړ کړلو. ثم بعثناكم بیا موسی علیہ السلام چونکه الله جل شانه خبر ورکړه چې الله کته دسی خبرې به مو باندې کوم الزام ولګي الله پاک ته سوال وکړه الله پاک ته غبر رشم دی کړلو مغزو کې بیا الله پاک رشم دی کړلو بدبخت خبره منل نه لکه نن دي زمانه کې علما لګیا دي د خلکو ته خبر کوي چې ګوره ما کې د سیما کې د بدبختی خلک بیا ساری نه خلصيږي ونه. ثم بعثناكم بیا تاسو مو رشم دی کړلې من بعد موتکم ورسد تاسو مارنا یعنی تاسو مړو بیا رشم دی کړلې ویری لعلکم تشکرون دې لپاره تاسو شکر ادا کې. نو ګورا موسی علیہ السلام کتاب وتروړلو او ته ویل چې د الله کلام دا تورات دا خلکو ته ویل چې مو ته یقین نشو کولای ویلي الله تعالی دوله مشکل خبر حکم کوي نه لکه نن سبا بودی دور کې دا خلک یې سره قرآن پاک ډیر مشکل کتاب دا یاره وګوره کده سنتی نرمی ور کې به دکی دا خیال کلام دا الله کلام کې نرمی هیڅ کوم نشي کولای بس هغه اٹل فیصله دا. نو بلا پوکا خلک او ته کله کوی تور ته اویا کسان لرلو الله پاک ته اعلان وکړلو आवाज وکړلو چې بالکل د مو کتاب دا نه ومرلو الله پاک ورته کسان هلو کړلو موسی علیہ السلام ته بیا دا یو قسم دا تشویش اظهار وکړل چې کوم بیت ودو بسلو چال کې وځو کې د مړ کړلو الله پاک ته بیا رشم دی کړلو. بهرحال الله پاک د مو ته پوهر نصیب کی سوچ او سمجھ نصیب کی الله تعالی د مو ته په قرآن باندې عمل کول توفیق نصیب کی. امین برحمتک یا ارحم الراحمین.